السلام علیکم ملګرو. نن 11 بجې به عمران خان په توشاخانه کیس کې رها شي، خو په توشاخانه کیس کې رها کېدو نه پس په کم کیسونو کې د عمران خان دوباره گرفتاری کېدی شي. په دې ویډیو کې مکمل معلومات تاسو له درکوم چې هغه کم کیسز دي چې په هغه کې عمران خان دوباره گرفتاری دی شي او د هغې حوالې سره د عمران خان لیګل ټیم چې کوم دی، د عمران خان چې کوم وکیلان دي، د هغې حوالې سره هغې کومه تیاری کړې ده، په هغې باندې به هم ډسکشن کوو. نن 11 بجې د عمران خان په توشاخانه کیس کې فیصله ده، چونکې پرون هم فیصله کېده خو په اخر مومنت کې جج دا فیصله وکړه چې د دې کیس فیصله به زه سبا 11 بجې سناوم. نو نن 11 بجې به د عمران خان توشاخانه کیس کې فیصله ویجي. راځو جی هغې اپډیټ د طرف له چې د توشاخانه کیس نه رها کېدو نه پس عمران خان په بل کم کیس کې گرفتارېدی شي او د هغې دپاره د عمران خان وکیلانو څه تیاری کړې ده. جی د عمران خان دپاره حالات ډېر تیزۍ سره ښه کېدو طرف ته روان دي. توشاخانه کیس کې پرون های کورټ فیصله محفوظ شوه. پرون لومبی خبر راغلو چې فیصله به اوس سناویږي، مطلب ما هغه ټایم خبر راغو چې 25 منټ پس 30 منټ پس کېدی شي فیصله سناو شي، خو بیا بل خبر راغو چې نه فیصله نن نه سناویږي او سبا 11 بجې به د دې کیس فیصله سناویږي. هغې نه پس بیا بل خبر راغلو چې سبا به سپریم کورټ کې هم، یعنی نن ورځ یادوله چې نن به سپریم کورټ کې هم 3 رکنی بینچ کینی توشاخانه کیس په اوري او دا کیس پر جسټس اجاز الحسن په سربراهۍ کې سناویږي، ځکه جسټس عمر عطا بنډیال دې هفته کې په چوټۍ دی. نو د هغه په ځای به اجاز الحسن په سربراهۍ کې دا کیس اوریدلی شي. جی توشاخانه کیس په سپریم کورټ کې د هغې نه پس بیا بل خبر راغو، خو دې نه پس بیا یو بل خبر هم راغلو. څه خبر دی اورئ جی؟ پی ټی آی د طرفې د اسلام آباد های کورټ سره رجوع شوی و چې شپږ سیشن کورټ کې د عمران خان ضمانتونه کینسل شوي دي. مطلب نن خو به عمران خان په توشاخانه کیس کې رها شي، خو شپږ نور داسې کیسز دي چې هغې کې د عمران خان ضمانتونه کینسل شوي دي. جی 3 دهشتګردۍ مقدمې دي، ټوټل 9 مقدمې شوي. جی نو په دغه کیسونو کې هم عمران خان گرفتاری، مطلب په دغه کیسونو کې هم عمران خان گرفتاری دی شي. نو د عمران خان وکیلانو د سیشن کورټ له او های کورټ سره رجوع کړی د درخواست یې ورله کړی دی چې په دغه 9 مقدمو کې د عمران خان گرفتاری نه کیږي. جی ټوټل 9 مقدمې دي، چونکې د پی ټی آی په درخواست باندې اعتراض هم شوی، خو د اعتراض باوجود 9 مقدمو کې 2 رکنی بینچ چې په هغې کې طارق جهانګیري صاحب او چیف جسټس عامر فاروق صاحب فیصله کوي. جی نو مطلب ټوټل 9 مقدمې دي په عمران خان باندې. نو نن خو به په توشاخانه کیس کې 11 بجې کېدی شي چې عمران خان له ریلیف میلو شي. 100% چانس دی چې عمران خان ته ریلیف میلو شي او رها شي. هغې نه علاوه 9 نور هم مقدمې دي په عمران خان باندې چې د هغې ضمانتونه کینسل شوي دي. نن ورځ به دغه هغې هم فیصله کېږي. د عمران خان وکیلانو د عمران خان لیګل ټیم دا قانوني کاروایي هم کړې ده چې په دغه کیسونو کې د عمران خان نه گرفتاریږي او د هغې حوالې سره درخواست هم های کورټ له جمع کړی دی. یو طرف ته نن د عمران خان سزا معتدلي فیصله سناویږي او ورسره به دوباره د عمران خان گرفتاری نه کېدو حوالې سره هم فیصله کېږي. یو طرف ته به فیصله وشي چې عمران خان د توشاخانه کیس کې رها شي یا رها نه شي، او ورسره به دا فیصله هم کېږي چې نورو کیسونو کې د عمران خان گرفتار شي یا گرفتار نشي. د هغې حوالې سره هم د عمران خان وکیلانو ډېر ښکلی کار روان کړی دی. دې نه علاوه یو بل هم ډېر اهم خبر دی چې در سره هم شریک کوم. که چېرې عمران خان رها شو نو کېدی شي اف آی اے ټیم سایفر کیس کې هم د عمران خان گرفتاری کړي، ځکه چې سایفر کیس کې شاه محمود قریشي آلریډي گرفتار دی. نو حالات خرابېدو طرف ته هم تلی شي او ښه کېدو طرف ته هم راتلی شي، چونکې اف آی اے والا کېدی شي نور هر څه خو پرېږده، خو سایفر کیس چې کوم دی هغې کې هم عمران خان مطلب شاه محمود قریشي آلریډي گرفتار دی د اف آی اے په نګرانۍ کې. نو کېدی شي سبا عمران خان د توشاخانه سبا نن ورځ درله زه یادوم نن 11 بجې چې کومه فیصله ده، نن 11 بجې که چېرې عمران خان د توشاخانه کیس نه رها شو جی نو بیا کېدی شي اف آی اے والې راونیسي، چونکې د عمران خان وکیلانو د عمران خان چې کوم لیګل ټیم دی هغې خو کمپلیټ تیاری خپله روانه کړې ده، خو ای به های کورټ نه دا درخواست هم کوي چې اف آی اے کیس کې سایفر کیس کې د هم د عمران خان گرفتاری ونشي. نو که چېرې های کورټ ومنل او هر څه د عمران خان په فیور کې وشو نو عمران خان به واپس زمان پارک ته ورسي، ورنه که سایفر کیس پرې راغو نو کېدی شي اف آی اے والې په سایفر کیس کې اوچت کړي. او دې نه علاوه 9 مقدمې هم دي چې په هغې باندې د عمران خان وکیلانو الریډي درخواست جمع کړی. جي ډېره زیاته مننه د اپډیټ سو. والسلام.